فصل بیدان کی افعال مدح و ضم چارست حجیدہ دا افعال بیان شروع دے دا فصل شروع کدلو نمخ کی منگا یوا قاعدہ بیان کری و چی ہر فعل چی دے دا با عمل کئی بمدویم دا بیان کری و چی دا عمل بے اعتبار سر فعل بدو قسم دے معروف و مجهول دا شروع نے چوے دا دسی لکا شل پیرے دی پڑاو کرائی اور طالبانو تم دسی مرگرو تا لکا شل پیرے ویلے یاد شیستا لکا سبقی چاوری دا کار بکوئی انشاءاللہ کا تو بوری باس نہیں ختم ترغی دا سرکوئی لن تعبیراتی کی گی ظرم کی گی و دوراوی گی لکا مشوم چی حفظ کی سبقی ہوری دسی متحدی کی نو فعل معروف متعدی کا لازمی فاعل طرف او شپک شینو تا لازمی او و شینو تا متعدی نصب ورکئی بے فصل کی شروع کړي او اول فصل مده اول فصل کې موږ تر دغه اته معمولاتو چې یو فاعل او منصوبات دغه تعریفونه وکړو به دویم فصل کې د فاعل اقسام ذکر کړه فاعل اسم ظاهر وی اسم ضمیر بارز وی یا مستتر وی اور سره دویم نمبر کې فعل به ورلکل مؤنث وی دغه څلور قاعده ذکر کړي وی او دریم نمبر کې به د فعل مجهول د عامل بیان کړو چې د خپل عمل بیان کړو چې د خپل معمول ته رفع ورکړي او دې ته فعل معلوم یسمى فاعله او معمول ته مفعول معلوم یسمى فاعله ویل کېږي یعنی اصطلاح بیان کړو به بدریم فصل کې د فعل متعدی څلور اقسام راته ذکر کړو او څلورم فصل کې برون نافعال ناقصه بیان کړو تعداد امر بیان کړو ولس تعریف امر کړو تعداد امر بیان کړو او وجه تسمیه بیان کړو چې افعال ناقصه ورته ولي وای او به امر عمل بیان کړو څلورم نمبر کې او پنځم نمبر ډېر بارم فیدی ذکر کړی چې کله کله د دې فاعل دا کله کله تام راځي یعنی صرف فاعل معنی تام کیږي پنځم فصل کې دا افعال مقاربه بیان کړي او موږ ول دا څلور دي بلکې زید دي مشهور پکې څلور دي بهم د دې د عمل بیان کړي او به مخره کې قاعده ویلي و چې دې خبر کلم مضارع سره د ان کلا بغیر د ان او کله داسم کیږي اسم مضارع وی سره د ان نوې تامي نو وس د شپږم فصل له افعال عامله کې او پنځم نمبر فعل عامل را ته بیانېږي فعل معروف یو فعل مجهول دوا افعال ناقصه درې افعال مقاربه څلور دا پنځم نمبر فعل عامل لافعال مدح و ضم تعریف د افعال مدح و ضم اغه افعال ته ویل کی اول مدح د چا صفات بیانول ضم د چا بدی بیانول او افعال مدح و ضم اغه افعال مراد دي چې باغه سره د چا مدح بیانېږي یا ضم بیانېږي دای تعریف شو افعال مدح و ضم اغه افعال ته ویل کیږي چې باغه سره د چا مدح یا ضم بیانېږي صاحب د کافیه تعریف کړي دي ما وضع لانشاء مدح او ضم اغه افعال دي چې وضع شوی د بار د بیانولو د انشاء د مدح او یا د ضم مسله زده شو لکه دا یو دویم نمبر د دې افعال بیان را تکي څلور افعال دي دو د مدح د بار دي نعمه او حبذا او دو د ضم د بار دي بئس او ساء دوا په دریم نمبر را تر دي عمل ذکر کین نو د دې عمل د چې د فاعل طرف ور کوي اصل کې افعال عامله بیان دي اصل خبر همدار دي باب کې دا خپل فاعل ته
رفع ورکي. درې او څلورم نمبر رتبه د شرایط بیان کوي. فاعل به درې قسم راځي، پس خپل به یو وایو به خبره د سره کومه. او اخیره کې رتبه د دې تحقیق کوي چې اصل کې څنګه. برحال تعریف ورلمن وکړلو. دا اول نمبر شو. دویم نمبر بیان د افعال. موږ ول څلور افعال دي، دوه د پاره د مدح دي نعمه او حبذا، او دوه د پاره د ذم دي. نوې بدان پوهه شاکه افعال مدح و ذم چارست. افعال مدح و ذم د څلور دي، یو نعمه ده وحبذا حبذا برای مدح د پاره د مدح دي، وبئس وساء شدي برای ذم د پاره د ذم دي. نو دوه خبرې بیان شولې، تعریف او د افعال بیان. نو دریم نمبر ما ویل د عمل بیان دی. نو دو تعبیر به کوو، د عمل بیان هم دی یو او اصطلاح بیان هم دی. دریم نمبر کې د اصطلاح بیان دی چې ورسره عمل دی. هغه دا چې افعال مدح او ذم بخبل فاعل طرف ورکې د نور افعال په شان. او اصطلاح دا ده چې د فاعل نه پسې څوک راځي کنه هغه ته به مخصوص بالمدح افعال مدح کې وایي، او مخصوص بالذم به ته افعال ذم کې ویل کېږي. وشو کنه. نو تعریف هم وشو، بیان د افعال هم وشو دوا. او دریم نمبر کې ما ویل عمل هم بیانېږي، اصطلاح بیانو. عمل دا دی چې فاعل ته به رفع ورکوي د نور افعال په شان. اصطلاح دا ده چې د فاعل نه پسې څوک ذکر کېږي افعال مدح کې به ته مخصوص بالمدح، یعنی مدح هم دغه کېږي. افعال ذم کې به ته مخصوص بالذم ویل کېږي. ورته وګورئ، وهر چې ما بعد فاعل باشد، هر چې د فاعل نه پس وي ان را مخصوص بالمدح، هغه ته مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم ګوین. مخصوص بالذم به ته وایو. درې بیان وشو. څلورم نمبر راته د فاعل لپاره شرایط بیانې. د دې فاعل درې قسمه راتللی شي. کله چې موږ وایو په دې څلور افعالو کې یو حبذا دی، هغه د بار فاعل ذا دی. ذا بس هم دقه یو صورت دی. حبذا کې فاعل څوک دی؟ ذا. د اسم اشاره فاعل ده. او په بقایو کې فاعل درې قسمه راتللی شي. بقایو درېو کې کله فاعل معرب باللام وي، نعم الرجل الرجل. او کله فاعل شي دا مضاف معرب باللام تبي، نعم صاحب القوم. صاحب فاعل القوم ته مضاف دی. او دریم نمبر کله فاعل چې دی کنه دا ضمیر وي او ممیز وي. ممیز رسته نکری تمیز بیان کړي، رسته تمیز راغلی په صورت د نکره کې، او کله تمیز په صورت د ما کیم راځي ان شاء الله خبره کوو. ندریم اول نمبر معرب باللام به فاعل، دویم نمبر مضاف به معرب باللام ته، دریم نمبر ضمیر به. خدا سي ضمیر چی ممیز به ممیز. تمیز به چا کړی نکری منصوبی او یا ما رسی به. خجی وشرط انس شرط دا دے کہ فاعل معرب باللام باشد، چې فاعل به معرب باللام وي. چون نعم الرجل زید، نعم فعل، الرجل فاعل او الف معرب باللام دے، او بعد فاعل چې زیدون دے دا مخصوص بالمدح دا. علماء دو قسم ترکیب کی صاحب د کافی بیان کړي. نعم الرجل فعل فاعل جمله فعلیه او خبر مقدم، او زیدون چې ده کنه دا مبتدا مؤخره. نه جمله اب انشائیه جوړه شي به شریکه. نعم الرجل جمله فعلیه خبریه ده، او زیدون دا خبر مقدم شو، او زیدون مبتدا مؤخره. مبتدا مؤخره سره د خبر مقدم نه
دا جمله انشائیه شول وس نو وړه سطح باندې جمله خبریه ده نعم الرجل پورې غټه سطح باندې مجموعي تور باندې جمله انشائیه او څوک دا ترکیب کوي چې نعم الرجل فعل فاعل جمله خبریه او به دا زیدون چې در تخکاری کنه دا مبتدا نه ده دا خبر دی او مبتدا محذوف ده هو زیدون هو مبتدا زیدون خبر برحال دویم یا مضاف بسوی مع رب اللام باشد فاعل چې مضاف بوي په طرف د مع رب اللام شو نعم صاحب القوم زیدون دلته نعم فعل صاحب مضاف القوم مع رب اللام د مضاف الیه دا فاعل د نعم شو او زیدون کی مبتدا دا مؤخر او یا خبر د مبتدا محذوف دی مخکې ویل دریم نمبر یا ضمیر مستتر بی فاعل بضمیر وی مستتر او ممیز بنکره منصوبه او تمیز به کړی شوی یعنی تمیز به راغلی نکره منصوبه به تمیز راغلی لکه نعم رجلا زیدون دلته نعم فعل ضمیر بګی دی اغا ممیز دی او رجلا د تمیز دی ممیز سره د تمیز نه دا فاعل د نعم شو دا خبر مقدم شو او زیدون مبتدا مؤخر پوه نه شری مونږ نخپل وی نعم کمل نعم رجلا زیدون فاعل نعم هو است فاعل د نعم هو دی مستتر در نعم چې هغه پټ دی بنعمه کې ورجلا منصوب است او رجلا منصوب دی بر تمیز د وجه تمیز نه الکه دا رجلا ولی تمیز د ضمیر راغلی ویجی د ضمیر مبهم وکنه نعم خدای څوک خدای چی شي خدای ابهام دی زیرا کی هو مبهم است هو جو مبهم ونرسیدو او اخیره حبذا لما تستویلو چې باغی کی حب فعل دی او دا ذای فاعل دی وحبذا زید حب فعل مدح است وذا او لفظ د ذای فاعل له او اخر کې زید راغلی دا مخصوص بالمدح ده وهم چنین بئس الرجل زید وساء الرجل عمرو بئس فعل افعال زمنا الرجل فاعل مع رب اللام ده بئس صاحب القوم نسم بویل کیږي بهرحال دا خبر مقدم شي او زیدون به مبتدا مؤخر یا به زیدون د خپل خبري مبتدا به محذوفي دغه شان پس الرجل عمرو کیم ورسېدل کنه او دغه دې کوم دغه درې وړ راتلی شي بئس صاحب الرجل زید صاحب القوم زید او دغه شان بئس رجلا زید چې ضمیر شي او رجلن تمیز واقع شي خیالم دې کنه دغه شان سا الرجل عمرو سا صاحب القوم عمرو ساء رجلا ساء رجلا ضمیر بفاعل او رجلا به تمیز شي او به رسیدلو نو حاصل دا چې تعریف ورله وکړلو یاد به ټولو ته دیو نمبرم بیان د افعال وکړلو او دریم نمبرم د عمل بیان وکړلو د اصطلاح بیان وکړلو او څلورم نمبرم ورله شرط بیان کړلو او کدا سو پنځم ملګری کوي نو ترکیبونه هم پس وکړل راځي څه قاعده دي شپږم بو صدام مرګره کو خري شرط دا د مخصوص بالمدح او مخصوص بزم د بار د یو قاعده مخصوص بالمدح مخصوص بزم د بار شرط دا دی چې دا به د مخصوص بالمدح او د مخصوص بزم د فاعل سره مطابق وي په تذکیر او تانیث کې په افراد تثنیه جمع کې څه معنا ک فاعل مذکر او مفرد مخصوص بالمدح هم د غشانی مخصوص بزم هم د غشانی ک فاعل مؤنث مفرد ابم د غشانی ک فاعل تثنیه او ابم تثنیه ک فاعل جمع ابم جمعی نو وشرطه مطابقه الفاعل او دیم قاعده دا کله کله د مخصوص چې د کنه بالمدح یا بزم د حذفیږم خدا چې کله قرینه موجوده وي لکه الله قران کې فرمایي واذكر عبدنا ايوب وسوي نعم العبد انه اواب دلته هو د نعم العبد
هو یعنی نعم العبد ایوب همدغه شان الله پاک فرمایي فنعم الماهدون فنعم نحن ورسېدلې به هجي درېمه قاعده دام جایز ده چې د مخصوص بالمدح مخصوص بالذم نه مخکې یا وروسته تمیز راشي او یا حال راشي موافق د مخصوص بالمدح او ذم دام جایز ده درېمه قاعده شوله د مخصوص بالمدح نه مخکې یا د مخصوص بالمدح نه پس حال راشي او یا تمیز راشي خو موافق به د چای حال کې موافق به د مخصوص بالمدح او د ذم کغه مفرد دا مفرد تسنیه دام تسنیه جمع دغه شان تذکیر او تانیث کی لکه دې مثال به داسې شي ها دا اوس پرې دی شعران وګديږي راځي مخکې فصل خجوم نمبر فصل لے او بدی کې راته د افعال تعجب بیان کړي او د شپږم نمبر فعل عامل لے وم نمبر فصل او شپږم نمبر فعل عامل اول به تعریف کو افعال تعجب چاته ویل کیږي دا افعال دي چې به یو شی باندې د تعجب کولو د لپاره وضع شوی دا افعال دي چې وضع شوی د لپاره د دې چې به یو شی باندې تعجب وشي صاحب د کافی بیان کوي تعریف کوي ما وضع علی انشاء التعجب دا افعال دي چې وضع شوی د لپاره د پیدا کولو د لپاره د انشاء د تعجب دا خو تعریف شو دویم نمبر افعال تعجب چې دي دا به کم مصدر نه جوړیږي دغه بیان راته کوي او دریم نمبر به ترکیبونه کې بس نور به ځنه شتقایده بوللګي بیان کو نو ملي سب افعال تعجب چې دي کنه د دو صيغې دي یو ما افعله دي او یو افعل به دي ما افعله ما احسن زيدا او دویم افعل به احسن بزيد به د افعال تعجب د دواله صيغه به د هغه فعل نه جوړیږي د هغه مصدر نه کم نه اسم تبذیل جوړیږي سمانا دا به صرف او صرف د مجرد نه جوړیږي دیم هغه مجرد نه به جوړیږي چې هغه کې د رنگ د لون او د عیب ولا معنی نه وي اول نمبر مولا تعریف کو کنه ما وضع لانشاء التعجب هغه افعال چې وضع شوی د پاره د بیانولو د تعجب دا خو تعریف شو اما ول دویم نمبر د دو صيغې دي یو ما افعله د یو افعل به او د دې د بار شرط دا دی چې دا به هغه مصدر نه جوړیږي د کم مصدر نه چې اسم تبذیل جوړیږي صاحب د کافی د څه بیان کړي سمانا چې د کم نه اسم تبذیل جوړیږي یعنی دا به صرف او صرف د ثلاثي مجرد نه جوړیږي او دویم دا په ثلاثي مجرد کې به هم د هغه نه جوړیږي چې د لون د رنگ او د عیب ولا معنی پکې نه وي پوه نه شو خبره راځي نور خبره کو بدن پوه شک فعل تعجب دو صيغه دا دو صيغې دي دا منګ ویلا د چانه جوړیږي از هر مصدر د هر مصدر نه ثلاثي مجرد باشد چې هغه ثلاثي مجرد نه ویلان دي لیکلي دي چې خالی ازمانه رنگ و عیب چې دا غینه خالی وي اسم تبذیل کې موږ دا ویلي چې تاسو ذهن کې اسم تبذیل چې لکنه دا د ثلاثي مزید و ناراضي نبی ور سره اشدو لګو څه دا کنه دا شان کدي دار ولو دلته عمر سره اشدو لګو ښا اول صيغه ما افعله دا اول صيغه ده چون ما احسن زيدا معنی د چینی کو زید څنګه څخه سړی دی نیک سړی دی زید موږ پښتو کې هم دغه شان وایو
هلکه زید څه نیک سړی دی زید څه ښایسته سړی دی هر څه ښه علم ورسره دی خجی د تقدیر څه دی نو ما ویل دریم نمبر کې به د دې هغه کوم تحقیق دی هغه ذکر کوو نو تعریف هم وشو او د صیغو بیان وشو د چا نه جوړېږي اوس د دې تحقیق ورسره به کې عمل هم بیانېږي نو مولوي صاحب اوله کومه صیغه ده که نه دا فاعل طرف ورکوي مفعول ته نصب ورکوي او فاعل چې د دې دا به ضمیر وي نو ما افعله د دې مثال څه وي ما احسن زیدن دا هو ضمیر اسم ظاهر کړی دی ما احسن زیدن د دې تقدیر سره ما به معنا د ایو شیء د امام سبوی رایه ده او دا مبتدا ده ایو مضاف شیء مضاف الیه مبتدا شولا او به د احسن فعل دی ضمیر بکی دی غیر فاعل له محلا مرفوع یو عمل دغه شو او زیدن کوم خکاری دای مفعول به دی نو دوا عمل شو یو د رفع او یو د نصب نو ما بمعنى اي شيء است ما بمعنى د اي شيء در محل رفع په محل رفع کې ولی مرفوع دی به ابتدا کنه مبتدا ده او احسن چې دی دا مجموعی طور باندې په محل رفع کې دی او خبر دی واحسن در محل رفع خبر مبتدا دا خبر د مبتدا دی وفاعل احسن هو است فاعل د احسن هو دی درو مستتر پاغي کې پټ دی او زیدن چې دا مفعول به دی دا څه لیکلي دي نو بس سبب کیو تعریف ورلو کو کنه بهم بیان د دې د صيغو وکړو د دوه صيغې دی او د چانه جوړیږي دا غیم بیان وکړو او دریم نمبر ما ویل څه بکو تحقیق بکو هغه سره به د عمل بیان هم پکې وشي ان تحقیق یې دا دی چې ما احسن زیدن کې ما چې دا د امام سبوی په نسبت باندې دا په معنا د ایو شیء سره دا او به محل کې مبتدا ده او احسن زیدن مجموعی طور باندې محل کې مرفوع دی خبر دی او ترکیب بداسي چې ما مبتدا ایو مضاف شیء مضاف الیه مبتدا او احسن فعل ضمیر پکې فاعل او زیدن مفعول به فعل سره د فاعل سره د مفعول به نه جمله فعلیه خبریه دا بشریک خبر شو د ما د پاره مبتدا سره د خبر نه وس جمله انشائیه شو اوله کې خبریه و دا صرف جز شو وس جمله انشائیه ته جوړه شو ورسېدل به کنه او بازي وای دا ما چې دا کنه وای دا په معنا د الذی دا او احسن زیدن ولټوله سله ده یعنی ما موصوله ده او احسن زیدن ټوله جمله فعلیه چې راوند کې دا ورله سله ده او څوک امام موصوفه ده شیء په معنا باندې ده صفت عظیم او احسن زیدن ولټول صفت جوړیږي ما موصوفه صفت عظیم دا موصوف سره صفت د مبتدا او د احسن زیدن ولبه خبر تدریق قسم ترکیبونه دیم صيغه چې د افعل به ده دا فقط یو عمل کوي هغه دا چې فاعل طرف ور کوي دې کوم دوه راي دي یو راي دا چې افعل چې ده کنه د امر صيغه ده او دا با زائد ده او دا زید چې افعل به افعل بزيد دا ولا فاعل له بس فقط دا یو عمل له دا تقریبا د امام سبوی راي ده دوی مرای دا چې نه دا دوه عمل کوي یو د رفع عمل کوي به ضمیر دی او یو د نسب عمل کوي به چې با زائد ده به بزیدن او دا زید مفعول به دی دلته د نسب عمل کړي محلا پاینه شری په دوه عمل دی یو د رفع دی بل د نسب دی دوم افعل به چون احسن بزید احسن صيغه امر است صيغه د امر د خو معنی ده خبر ده دوړو معنی یو ده ما احسن زید زید څخه است دی او افعل به احسن بزید زید څخه است دی هم د معنی ده بمعنى خبر معنی ده خبر ده تقدیر ده دی احسن زید زید خسته دی د امام سبوی درای موافق و ای صار ذا حسن ادا باب کی زید ده پوینه شول بي لکه اوس کافی اول څنګه بیان کړی تاسو غي ته لغوک شي خجی صحیح د کافی اول تعریف کړي ما وزیل انشاء التعجب دا موږ وکړلو
او دویم دا خبره کړې ده وله صيغتان ما افعله وافعل به ورسره وقاعده بیان کړي موږ برخي واغدار چې دي کې گردان نه کیږي ښا دې کې میسیغي دي د شریعت په اوس گردان شروع کی تسنیه جمع او مؤنث لب کې زینا هر چا بر دغه شان راځي او دلته ما خبره منګه مکړی د صاحب د کافی کړی د ولا یبنا یعنی الا ما یبنا منه افعل التبذیل چانه جسم تبذیل جوړیږي منګه وکړه لکنه یعنی مجرد ثلاثی مجرد نبوی لون او دایب ولا معنا بنوي بکی امن ویلو کې چری د مزید نه جوړو و يتوسل فی الممتنع مثل ما اشد استخراجه نغشن اشدد باستخراجه دا به سره لګو بل قاعده کې بیان کړی دا من خاصل کې دي سیغول رد الخدای محکم قاعده باندې مشروع کړل بل قاعده دا چې بده کې تصرف نشو کولای په تقدیم او تاخير سره ما احسن څنګه دی ولا ما احسن زیدن دې کنه نو د سینې شو کوله مثلا ما زیدن احسن زید مقدم کو احسن وایي دغه شان بزید احسن وایو دا چې تقدیم او تاخير بږي نشو کوله او فاصله منځ کې نشو راوستله چې مثال دسی وایو ما احسن منځ کې بل څوک راولو به زید کو به هم نشو کوله به ما تاسو ویلو دا ما چې دا په معنا د ایو شین سره نه کړه د سبوی په نسبانه او آباد ور خبر ده او د اخفش په نسبانه ما موصوله د دم نو ویلي چې ما موصوله شو خبر به څه شي ما موصوله الذي احسن فعل ضمير بغیر فعل زیدن مفعول به فعل سره د فعل سره مفعول به جمله فعلیه خبریه سله د ما شو موصول سره د سله نه مبتدا شو اوس خبر وای خبري محذوب ده او بل دویم صيغه کې هغه مونږ ویل چې دا وبه فاعل عند السبوي دا فاعل د سبوي په نسبانه لہذا په احسن بزيدن کې ضمیر نشته همدغه فاعل ده کنه فلا ضمیر فی افعل او مفعول د اخفش په نسبانه دا ویلو او نو چې کله مفعول شنه به فاعل د پر ضمیر وي ورسېدل به بخي کافیه مو ویل نو بس هذا عربي عبارت توکید دي کجی القسم الخامس بنزم قسم افعال عاملون من الافعال العامله افعال المدح والذم دي وهي اربعه دي وترتیب کې کړي کا سلور دي نعمه وحبذا وهما للمدح دوال د پاره د مدح دي وفاق کی خودواله متون شامل دي کنه چې کوم وی دسیو تقریبا وبئس وساء وهما لذم د زم د پاره دي زغه چې عربی کی شروع کی خدا یو خدا کتاب خ ترتیب سره دی بل اوس فارسی څوک دومره نه استعمالي همغه چې د فارسی کوم عبارت وایي ترجمه بدن لګي صحیح کو کني کو او باقی دا کوم عبارت ویو بدن لګي عبارت صحیح ویو کني پته هم نه لګي والاسم الذي ياتي بعد الفاعل اصطلاح بیان کوي موږ د عامل د عامل بیانم کوي د اصطلاح بیانم کوي برحل اصطلاح بیان کوي ځکه صحیح د عربی کتاب والا د عامل بیان مستقل کړی دی هغه اسم چې بس فاعل ناراضي يقال له مخصوص بالمدح ورتوي او مخصوص بذم ورتوي وعملها ګور عمل بیان کړی دی انها ترفع الفاعل فاعل طرف ور کوي والشرط في عملها شرط بیانی فاعل درې قسم راځي اي يكون الفاعل معرفا باللام فاعل بمعرف باللام لكن امر رجل زيد او يكون مضافا الى المعرف باللام يا بمضاف في فاعل معرف باللام تلك نعمه نحو نعمه صاحب القوم زيد او يكون الفاعل ضميرا مستترا ضمير مستتر بي مميزا بنكره منصوبه تمييز بشوي فنكري منصوبه سرا لكن نعم رجلا زيد فاعل د نعمه ضمیر مستتر دا ضمیر د پټ فيه بنعمه کې او تقدیر دغه هو ده او ورجلا چې منصوب دا منصوب ده على انه تمييز بنا بدی چې دا تمیز ده تمیز منصوب نو يفسر الضمير المستتر المبهم تفسیر کې دا ضمیر چې پټ ده او مبهم ده بنعمه کې هم دغه شان به سر رجل زید وایو او سا الرجل عمرو وایو الک حبذا بیان ونشو واما حبذا زيد فحب فعل مدح دا وذای فاعل دی او زید چره ای مخصوص بالمدح دا
شپږم نمبر فعل عامل اخیره من الافعال العامله فعلا التعجب دو صيغه د تعجب دي ادوا افعال د تعجب دي او ما صيغتان مشتقتان من كل مصدر موږ د دو صيغه دي د مشتق د هر مصدر ثلاثي مجرد چې ثلاثي وي مجردنا ثلاثي هم رباعي خماسينا او مجردنا مزيدنا او دلون ابن مخالفي عمل سره انهما ترفعان الفاعل المضمر دولنه یادی رفع ور کوي فاعل مضمر ته وتنصبان نسب ور کوي مفعول ته صيغه اوله تحقيق اور من ویلو تعریف دي او به بیان دي سره د عمله او به اخر کې من ویل به صيغه بیان دي او به تحقیق دی او عمل هم پکې دی او عمل ځان له بیان کو الصيغه الاولى ما افعله ده لك ما احسن زيدا تقدير سر اي شيء ده سبوي موافقي وي احسن زيدا فاي شيء في محل الرفع اذا بمحل رفع کې د ابتدا د پاره یعنی مبتدا ده واحسن زيدا چې ده جمله ده مکمله جمله وقعد في محل رفع بمحل رفع کې واقع ده خبر للمبتدا چې مبتدا ده پاره خبر ده او فاعل احسن اغه لفظ ده هو ده چې مستتر ده فی احسن باحسن کې او زیدن چې تحکاری مفعول به ده مفعول به ده کوس دویمه صيغه ته بیان کا صيغه الثانيه افعل به ده لك احسن بزيد به ضمیر اسم ظاهر کا احسن ده فعل امر ده فعل امر بمعنى الخبر معنی ده خبر ده تقدیر ده سره احسن زيد هم دي امام سبوي درای موافق ویلا ایر صار ده حسن ده حسن والا وګرځیدلو او باب کې زائده به کې وهذان الفعلان لا يبنيان من غير الثلاثي المجرد غير ناراضي کله کوم د درس دي وذالک الكتاب الكتاب هم به له کنه نو لا خو حرف د دې صيغه قسم لند ده لا لفظ د ما يتلفظ به الانسان مستعمل له استعماليږي په درې اقسامو کې دوه اقسامو کې مفرد ده چې تنها ک دلالت کونت بر یک معنی ده او به درې اقسام اسم فعل حرف کې حرف دی لا ځکه علامات اسم او د فعل بکی نشتره او تعریف پیدا د کلمه ده چې په مستقله معنی معنی هم دلالت نه کوي ترڅو پورې چې ور سره اسم فعل نه لګیدل به بقایا کسی د اسم وی او به معرب مبني کې مونږ ویلو دا مبني دي ځکه حروف ټول مبني اصل دي به اسم متمکن غیر متمکن بیانو به د معرفه نکری بیانو به د مذکر مؤنث واحد تثنیه جمع بیانو به اسم متمکن بیانو دا ټول اسماءونه د حرف د دې کې موږ څه وایو به د مضارع د اعراب بیانو د کوم څه شویره به حروف عامله بیانو دا غیر عامله ده د کوم څه شویره هغه کدا عامله وکړي دا خلا اتفانه ده لا ریب یادو کنه لا عامله ده حروف عامله وکي هغه حرف دې چې په اسم کې عمل کوي هغه به پنځه قسم ودا پکې دریم قسم دی څلورم قسم وو چې د تلاین فی جنس ویل کېږي دې عملداري چې اسم ته نسب ور کوي خبر طرف ور کوي باقي اسم دې سماوالي موږ څلور قسمه بیان کړو ندی یاد کچری مضاف منصوب بي او کچری معرفه نو ملغا بي عمل به نه کوي ابه بل لام راوړل کی او بل معرفه راوړل کیږي دوا او کنه کېروا تکرار بکیو بنځه اعراب بکی ویل کیږي خمسه وجهن او کنه کېروا بلا تکرار وا نبه مبني بر فتحي لا ريبه دا دغه یو دی نور مسنه دی ویلي بکینو بس په کوټیم پورا شوه